الله الرحمن الرحيم وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال قريش شيبة وعروة والوليد والنجاة والنجاة وإن كان ابن عبد القادر قال حدثنا بلال قال حدثنا هشام عن بن عبد الله بن موسى رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى على أحد قريش على شيبة بن ربيعة وولد بن ربيعة والوليد وولد ربيعة باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش مناسبت د دې باب سره د اخیره نبی علیہ السلام په ډیره مخکې کړی و او اثر ظاهر شو یوم بدرین اثر د دې خیرو ظاهر شو یوم بدرین د مناسبت شو الله دعا قبول کړه او چې دا چاته خیری کړی وي نو كلهم قتلوا یوم بدرین په دغه مناسبت د باب شو نو دعا خیره د نبی اسلام علی کفار قریش دعا پس لکه چې علی راشي مراد نه خیری کفار د قریش نه بدل دی یو شیبه دی شیبه چا وجلو په بدر کې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ مرادش او بل عتبه دی بل شی یو شیبه دی بل څوک دی عتبه دا چا وجل دی عبید ابن حارثه عبیده ابن حارث را روان دي صبر کوا او بل ولید علی سے وجل دی او بل ابو جهل ابن هشام دی نو باب قتل باب دعاء النبي على كفار قريش شيبة وعتبة والوليد وابي جهل ابن هشام وهلاكهم باب هلاكهم باب دعاء عتب دی په هلاك دوی هلاکت دا په بدر کې خدای پاک مردار کړل دې مناسبت شو اوس مولانا صاحب یو خبره ځان باندې په دې باندې پوهیږي چې خبره آسان شي نبی علیہ السلام دا خیره ولې کړی دی خلک ولې خیره کړی حالانکه چې د طائف نه کله نبی علیہ السلام را روان د طائف نو د طائف نه چراته نو دامره تکلیف نبی علیہ السلام ته ورسید وګدا واقعا ده چې وجود مبارک نبی نه روان دي او جبرئیل علیہ السلام راغی او پیغمبر علیہ السلام ته وی چې ما سره دا یو فرشته ده دا ملک الجبال د غرونو مجموعه اختیارات الله تعالی ورکړي دي د اجازه غواړي او دی وی وای سره ودا الله راولې کله ما الله نه اجازه وکړي کستا خوخی چې دا طائف دا دوه غرونه اخشبین وته وي کدا دو چت کوم د طائف په خلکو کېده ما ته اجازه راکړه وینا التسوي اللهم اهد قومي انهم لا يعلمون اللهم اهد قومي انهم لا يعلمون او وی فرمایل وی الله به د دې په بچو کې هغه څوک پیدا کی چې هغه نه الله ر دین کار بوایي د اسلام خدمت وکړي نو الته خیره نه کی څومره تکلیف کې مبتلا دي او دلته خیره وکړه دا والی د پیغمبر علیه السلام دوه حیثیت دي یو حیثیت د نبی من حیث الذات دی او یو حیثیت من حیث انه رسول بیا چې من حیث انه رسول دی نو دا غي دوه حیثیت دي یو هغه کې حیثیت ذاتی او یو حیثیت دینی دی نو چې کلم د پیغمبر ته چاهت تک من حيث انه رجل من حيث انه رجل من قريش او ذاتی نو هغه کې خیره نه کړي او چې من حيث انه رسول کې دوه حیثیت دي که په دې حیثیت چا تکلیف رسول دی ګوره دوه حیثیت دي یو دا چې ذاتی حیثیت راجح وي بل دا چې دینی حیثیت راجح وي نو چې التم ذاتی حیثیت کله راجح شو نو بیا په هغه کې خیره نه کوي او چې دینی حیثیت راجح شو حتی د دینی حیثیت پکې را دي نو بیا خیره کړی دا لکه ما ته وګوره التم چې را روان دي نو ذات ته تاوان ورسي ویني ته روان دي او من حيث انه رسولونه د پیغمبر هم تکذیب وکړه لیکن التکی زیات حد تک د چا کېږي د دین په نسبت د ذات کېږي نو خیره نه کوي او دلته اوس وګوره کنه علیه السلام په مانځه پروت دی په سجده پروت دی او ابو جهل وې څوک بلار شي او د قصاب خانی نه به نجاست وروړي په دې بلا به وته ورغورځي نو عقبه ابن ابي معيط ظالم لاړ او نجاست وروړو او په شی ورته ورغورځي نو دلته کې حتک د ذات مشو من حيث انه رسول مشو او کم یو حتک غالب دی وسوایا پس سجده پروت دی په مانځه پروت دی لکه خیره کړل نو پیغمبر علیه السلام خیره ذاتی نقصانات باندې نه کړی اوس بسنګ کم ذاتی دا چې من حيث انه رجل سلطان وترسي یا ذاتی دا چې دین او ذات دواړه پکې راشي خو ذات غالب شي او چې کوم ځای کې نقصان من حيث انه رسول من حيث انه يصلي من حيث انه رسول او بیا د دینی حیثیت غالب شو حتی د دین پکې زیات راځي هلته بیا خیره کړی دا
مخکې وبه قال حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنهم روات حالات جلد اول کی تیریږي قال عبد الله بن مسعود استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبه مخکله کعبه ته دا کوم وخت کعبه ته مخکله چې ابو جهل आवाज وکړو پیغمبر علیه السلام په مانځ په سجده پروتو وې سوق بلار شي او د آل بنو جزور د قصاب خانه نه چې دا کوم د کیو خان علالیږي او او خان کوم ځای کې بچی راوړي دا هغه د او خانو د گاړې نه با سوق سلا راوړي سلا پیژنې څه دا وایي پیروان ما معنا کړی ولري نه پیروان هغه چې او خلنګ شي او بچي وګورځي د بچی نه پس غوخه پریږدي وینو ډکا اسخاق وخه پریږدي دا به سوق راوړي نو عقبه ابن ابي معيط لاړو پیروان یې راوړو او چې څنګه راوړو نو ابو جهل ته وسه په کوم وی صبر ورته او کچې په سجده وی پرې شی وته کېده عليه السلام په سجده پرې خو دغه وته بشاره پاسه کېده نو چې څنګه پاسه نو عبد الله بن مسعود وی ارمان کتا ختم وی ورته مې قتل خو څه مې نشو نو فاطمه رضی الله تعالی عنها علی ماشومه نو زنانو ته سوګه ګم نه کوي ماشومان ته څه سنه وي نو هغه له هغه شی د پیغمبر هم د شام مبارک نه وګورل او کافرانو ته بدر شروع کول فاطمه او ماشومان خو کار څه سوګه نو علیه السلام چې سر څنګه اوچت کا نو کعبه ته مخ کړې دې ظالمانو ته خیر وکړه نو استقبل متوجه شو نو کعبه ته فدعا خیر او په نفر د قریش نفر د دریو نه لسته على شیبه ذات بدلنه ابن ربيعه وعتبه ابن ربيعه والوليد ابن عتبه شیبه او عتبه او ولید عتبه زویل وابي جهل ابن الشام فاشهد ابن مسعود د گواهی ورکوم په لا دا قسم د پاره سلیمان دي لقد رايتهم دا ټول میول سرعا الاوړي پراته جمع د سوريع دا پیجنې سوريع چاته وای په معنا د مصارع چې څوک چا سره پهلوانی کوي کشتی کوي چې څوک کشتی کوي او په پهلوانه کې لاندې رو ګرديږي هغه ته سوريع وای په کشته کې ليس الشديد بالسرعه پهلوان هغه تنوي چې یو بل را غورځي سرعه یو بل را غورځي بل الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب دا غصې وخت بدن قابو مني نو سرعه را پریوتی دن کې نو امید دوی سرعه را الاوړي پراته قد غيرت الشمس پارسول دوی در ضوء الشمس شمس مراد ضوء الشمس وجودونه ولا پارسول مغیر کړي وکانه ودا بدر یوما حارا گرم الوضع د یوم نه خاص ورځ نه مراد دغه زمانہ ګرمه وا ګرمي به ډیره زیاته وا دوی په میدان پراتو نور په لګیدل نو پړسې دي نو مناسبت د بابا باندې پوي شوې دا خیره کله کړي وي د په مکه مکرمه کې کړي بدر کې اثر ظاهر شو هغه وخت قبول وي خو اثر په بدر کې ظاهر شو ته مناسبت شو مولانا صاحب ما اشکال وکړو چې د احد کې په طائف کې خیره نه کړل ته ولې وکړه شابه حتی د پیغمبر او شو من حيث انه رسول خدا رسالت او دا مز حتی پکې زیاتی وشو ځکه د تخیره کړی دا دین لري خبري مولانا سے معلوم شو یو د کفار ظلمونه د پیغمبر علیه السلام سره یو د معلوم شو او بل د پیغمبر هم الله ورواله چې دومره کافرات مخالف دي بیا بیت الله سره منځ کوي کافرات دومره مخالف دي بیا بیت الله سره منځ کوي د الله ورواله او دریمه خبره صدا د کعبه ته مخ کول د خیرو په وخت کې کعبه ته مخ کول یو سړی خیره کوي حکم په مخ کې لکه دعا د پاره چې څنګه کعبه ته مخ کې د خیرو د پاره کعبه ته مخ کول استقبل الكعبه او سلورمه خبره ده چې څوک د چا څوک ظلم در سره کې مظلوم خیره جایز که مظلوم خیره کې بالکل کوي او شپږم د پیغمبر مستجاب الدعوات جوړې ده دوی قبول شي او شپږم د مظلوم دعا خیرم قبلي او اوم معین تخیره کول نمونه غشتل معین تخیره کول او اتم تاخير د اثر د خیرو ګوره دا خیره په مکه کې کړي وا څونه موده پس دا خیره قبول شوه د تقدیر د سکاله د مکه ژوندۍ او دویم کال باندې بدل شوه دي نو ممکن نه چې د نبوت دویم دریم سلورم کالو نو څونه موده پس اوس بعد خلک خیره کوونه قبلي کې خیره کوونه قبلي دا قبول خو الله تعالی لګون دي ظالم لا مهلت ورکی ان الله ليملي الظالم حتى اذا اخذه ان الله ليملي الله ظالم له مهلت ورکی حتى اذا اخذه تکلم لم يكن بين فريق
نو الله د پیغمبر دشمن ته دومره مهلت ورکړ نو زموږ ستا دشمن له باندې مهلت ورکړي کنه نو ته بدانه وي چې د ما خیره قبول نه شو خلاص شو خبره بل ته سمایلو مشوا چې داسې وخت کې چې اغا یو مضبوطه خبري او ته د چا په ذهن کې کېنوي نو قسم خوړلې شي اشهد بالله ابن مسعود قسم خوري حالانکه تا خو ویلي دي چې تاکید د کلام بکله کې سامعین منکری متصلمانی کې ویلي څوک انکار خو نه کوي نه خبره ډیره عظیمه ده خبره ډیره عظیمه ده نو دا چې د چا په ذهن کې واقع کې نو قسم ولا خوړلې شي اشهد بالله سره اشهد بالله قسم دي او دین دا معلومه شو چې عبد الله ابن مسعود بدری دی ور بلا مسلې مې ما واستخا چې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه بدری دی زو تر پسې شه قتل د ابو جهل دا تخصیص سره ولې ذکر کوي پالف لا محرم دارون جنگ د دې سپیره د لاسه شوی دی ورګه تفصیل د جنگ را روان دی ها لږ صبر کوا دا خپل نوم عمرو ابن هشام تیر شوی دی قتل ابي جهل كيفيه قتل ابي جهل وبه قال ابن نمير قال حدثنا اسامه قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا قيس عن عبد الله مراد عبد الله بن مسعود انه عبد الله بن مسعود اتى ابو جهل تا ور لګه صبر ته کوم چې تاسو خبر آسان شي واقع دا سوا چې عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه وی صف کې ولاړ وی چې صف کې ولاړو ما وی د ما نخي طرف ته عبد الرحمن ابن عوف مکی ولاړ یو ولک ولاړ د بس طرف ته ملک ولاړ او بخاری کې رسول الله یره وی چې دې ته مې قتل نو وی لګیو کوټه وی یاره جنگ کې سړی په مرګري ډاډ دا دوه نوجوانان بعض خلک وی دوه ماشومان وجلې دا خطا وي ها ماشوم ته په جنگ کې د شرکت اجازه شته نه نو څنګه ماشومان بل دالي چې د معاوض لور دا لوري شي به دراوش بنت معاوض امراه معاوض نو د دوی اولاد شوی دي بچي شوی دي نو واده کړي دغه وخت کې نو څنګه ماشومان نو په نسبت د نورو مجاهدینو دا نوجوانانو کم عمره چې مې وکتل یو خام کم عمر دی بل خام کم عمر دی 15 کلن نه کم اجازه نشته پجای 15 عمر زیاده وی لګیو فوټه لکه مې غبرهټ پیدا کړې چې خدای دا بس کې مرګ نه تبور دی وی دې کې یو باندې سکونډار ولا نو کار چې ما وته وکتل ماته داسې کی ما سره کته کی ما ته یا عم تعرف ابا جهل کاکا ابو جهل پیژنه ما تفعل به بسکه یا روي موري دي چې د پیغمبر غټ دشمن دی او کنن ما بولی ده کنه نو یا به دې مخکبر یا به د مخکبر بس دا کوم چې مقدره ده به مخکبر پرې ده معنا چونکه دې انصاری ابو جهل د مکیلی نو ده کې نه پیږي وې خوا کې مې ضرور ولر دې هغه ته ما کاوه مطلب دې چې زه مخکې شو رونه یو بل خبرې وې چې دا مې ورته بل راته داسې او کړه یا عم تعریف ابو جهل اته فعل دي یا رب د پیغمبر غټ دشمن دی کنه ما ولید کنه یا به دې مخکبر یا به دې روح ته غږ نه کاوه بس ما ډاډه شو چې د سړي په مضبوط وې دې کې ابو جهل په اس باندې سور دې خپل صفونه نه لري ما هغه فلان کې اس باندې سور ویني وی او وینو مې تاسو مرګ لري تاسو کې دا وتا بس دوړو موقته لاش کو په ورشت واره چې ورل اليوم په گزارو بلم په گزارو راوي غوډاو چې راوي غوډاو د اسنا او دې یو کس پسې د معوذ پسې بیا سه بد ابو جهل دوی اکرام اور پسې شو او په دلاسه وو او دلاسه اویزان شو دلته یو تسمه دلته انخته وا نو د الله سره قیده نو منډه نه شواله نه کار کولې شو نو دی باندې خپکی خو د چکی ورکلا دی ورته او په دې ولات لګیا دی jihad کې بیا نبی رسول الله نو دعا لاله او یو وسه ما وجل دې مجاهد به ما وجل وی تورې وخای چې تورې وکته وکلا کومه قتل دا تورې ولا ولې قتل تورې دی نه چې په وینو چې کم سړی په جمدی گزارو کې کنه دوینه کې جوشي نه هغه وینه د تورې په دې موټي راوړي او چې په مړ غزارو کې نو وینه کې جوش ني صرف دار لون شي او د توري د سټه چې د چنا موټي دي هغه ته وینه نه رسي نو چې عليه السلام او قتل چې توري په مکمل لم دي او دا سونو موټو ته وینه رسیدلې دي نو پوه شو چې دوړ په جمدونو غزار کړی دي دا څوک دا کسا دغه اختلاف دي څوک په مشهور خدای چې معاذ او معوذ دي
معاذ او معوذ ابن عفراء د مور نوم عفراء معاذ او معوذ د مور نوم عفراء او څوک وینا معاذ ابن عمر ابن الجموح دی معاذ ابن عمر ابن الجموح دی دا څوک دی دا معاذ ابن عمر ابن الجموح هم د معوذ رور دی خو اخیافي دی اخیافي نو معاذ ابن عمر ابن الجموح معوذ او معاذ ابن عفراء د مور نوم دی او دا معاذ ابن عمر ابن الجموح یا خو دی اخیافي رور دی اخیافي نو دې کې علما شک کوي چې کوم یو معوذ خو دی هغه کې شک نشته او معاذ کوم یو دی هغه معاذ چې د دې معوذ اعیانی رور دی مور پلا شي او کدا بل معاذ چې مور وسره شریک ده او پلاری عمر ابن الجموح دی دې کې اختلاف شته ها او باید ذکر راځي چې عبد الله بن مسعود وجل دي ته بیا سر پرې کړی عبد الله بن مسعود چې کله جنگ ختم شو وی نبی علیہ السلام کو فرمایل چې څوک بلال شي چې د ابو جهل معلوماتو کې جدا څه شو ځکه د معوذ د عفراء بچو خو ویل چې موږ وجل وی د لاړ وی چې لاړ مړی می اړول وی دې پکې راوته وی چې څنګه راوته دکه وبه رمق لگا من صافه کې وجود قد برد يخشب وجراغه وما وتوجه الحمد لله الذي اخزاك الله واعز الاسلام الحمد لله الذي اخزاك الله چې ته خدای رسول په اسلام له خدای عزت ورکړه او په دې سینه مې یو مضبوط ټوپ وو ویمار یو وخت سپیړه را کړې و ما له یو وخت دې سپیړه را کړې و وی په سینه مې ټوپ وو مې الحمد لله الذي اخزاك الله واعز الاسلام یما دې سوکه مننتا ما یو عبد الله ابن مسعود ما وطندارانو کنه وی ما ته وی د پلان کې زویا تنزل وکړ دومره غټه سینه باندې د بل چالي دي وی ما وته چې سر دنه پرې کوما وی په دې سکه مې نبی عليه السلام له علماء ګور اوس خبر ته ګور وی خځه زما سر پرې کې نو سینې سره پرې کا زما سر په نور سرونو کې پروت چې د سردار سرخ کا ما ته پوسو کو چې وایا اوس دی وخت سره حال دی قوم خدای نو تختې ده تا خو مسلمانان جمدی سما ګورها جمدی سم موج نه اخو دنا ټول ټیزنانو تختې ده سره سره مردار پراته دي سنی ولی شي وی نو د یو عجیب خبر وکړه وی هل اعمد من رجل قتلتموه هل اعمد من رجل قتله قومه دو معنی دي ها اوس را روان دي مړه دا سره تعجب خبره چې د قوم د لاسه مړ شو د پردو د لاسه نه مړ د چا د لاسه مړې ما بلو خلقونه مال دا اړو د سر نه تذلیل نه دی تذلیل به الو چې بل چا وجلو بلو خلق وجلې اس تذلیل نشته او بل معنا سره مړه چا وجلې ما زمیدارو خلقو زمیدارو مړ ارمان چې د زمیدارو د لاسه نه ومن ځکه انصارو د دی بدن ته تاجران وي د مکه خلکو او فخر به کو په تجارت باندې او د مدینه خلک اکثر زمیدارانو کنه ناغي پورې به خندل دا پټو کې کار کوي دا سټي د کو پورې په دې لازمونو پورې ګندګي نه کوي ولو غیر وکار مقدر ها خیر دا تطبیق درته کومه نو بیا ورته عبد الله المسعودي صح حال دی اوس مرګري خو درنه لاړه وینه مرګري ته دی وایا نبی رسول الله یاد چې زما دی پلات او په عزا او په منات قسمی چې کوم وخت کې د دعوت د نبوت کړي وا او هغه وخت زما په ذهن کې څومره مبغوض او اوس مې هغه په ذهن کې مبغوض دی وی سر مې په پریک او نبی رسول الله لمه راوړ او مخې ته متکی خو او ما وی هاذا راس عدو الله ابي جهل دا الله رسوله دا د الله د دشمن د ابو جهل سره نبی رسول الله سجده شکر وکړه دیکھ ورا سجدہ شکر یا صلات شکر ایک تفصیل بخل باب کے انشاءاللہ ہوگی درادی دوست ندی وی انه عبد الله بن مسعود وی اتارا ابو جهل ترا پدې سټه ولا خپکه خو دغه عین کیشتا او پسینه ولا ټوپو و به پدا حالان کی به پدې ابو جهل رمق به افي رمق لگا ساوا لا قیدو نو بس لگا ساوا یوم بدر ورځ هغه نه ده دا خو سبا ده ورځ هغه نه ده نو ما د یوم نه مراد النهار نه ده اجتماع مطلق وخت غشته ده هغه زمانہ ده بدر
فقال ابو جهل هل اعجب ايه تعجبكم استفهام انکاری دی نکو دا اغرجلنا قتلتموه تاسو وجل دی دا خطاب چاہتا کئی عبداللہ نے مسعود تا یعنی دا مال عار نری تاسو لفخر نری مال عار ذکر نری چی خپل قوم وجل کتوی چی دا خواہ دو زمیداران رست براشی وجل دی انصارو نو داغی باندې باعث سو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باعث مهاجرین و پیغمبر علیہ السلام نو دا قوم دا لا سمڑیم نو اگوی لفخر نری مال عار نری کپرا دو وجل بیاو مال عار نو کتوی چی وجل انصارو دی نو ما سا جواب درتا ہو اخوی قوم ندی باعث بھی سو کو انصار و دشمنی خذاتی ورسر نوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل اعمدو هل اعجب آیا تعجبكم من رجل اے من قتل رجل من رجل اے من قتل رجل زانی علی قتلتم جتاس وجل فالقوم وجل لا فخر لكم ولا عار علی ما لقو عار نشتا دکا قوم دلا سمڑی پردو دلا سنیم مر باعث میں خپل قوم او تاسو لفخر نشتا مر الوی سلیم مردو پدی فخر کرے یو مشر سپینگیری با ملکو پدی فخر کرے دا قوم یو سربرام ملکو پدی فخر کرے یو اقلمن ملکو پدی فخر کرے خپل مشر ملکو پدی فخر کرے نو تاسو خپل مشر اقلمن دا خاندان مشر دا قوم وجلد تاسو فخر نشتا او مال عار نشتا قوم دلا سمالے دا قتلتموه کی خطاب عبداللہ مسعود ولی سوال جواب میں کہا کہ قوم کو نہ دے وجہ لے نو پا باعث پہ قوم دوست محکی لار شام شاہ بسی عن انس ورد تکی اغا سلیمان مدار دا سند شو ودی دا سلیمان هو تحویل نمخ کے دا سلیمان او دا امام بخاری میں کہ احمد ابن یونس او زہیر دورا بیا او تحویل نفس یو عمر ابن خالد دے او بل نشا زہیر ابن خالد التا احمد ابن یونس دا عمر ابن خالد دے او التا زہیر مدار سند زہیر دے مدار دا سند سو یو سوال دل ترازی چی مدار دا سند زہیر دا سند التا یوزے کون والینا دا سی بویلیو کنا چی بہی قال حدثنا احمد بن یونس و عمر بن خالد یا لکا پوئی کہ احمد بن یونس و عمر بن خالد یو دیکھو نا دیر ارجاد احتیاطی پا دیکھے احمد بن یونس چی دا زہیر نفس نقل کی پا حدثنا سرکی پوئی گئے چا سرکی حدثنا سرا اور سلیمان دا چی نقل کی نو ان انسا حدثهم وی او عمر بن خالد زہیر نفس عن عنوی عن سلیمانا او سلیمان بیا عن انس وی دا دی وجہ نے دوار دیو بندن جدا کو تحویل دا محتاج شو قال انس وی جو اغا مخی دا عبداللہ مسعود دا انس چه قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ينظرو ثم نظرو کی ما صنع ابو جہل چه ابو جہل ستورا اقلا ما صنع سی اقلل دا نوی چه سشو نا سی اقلل دخوی جمدینی سو دخوی پتوری موا ہے ما ستوری اقلا اور دا تحکم شو استحضا شو فانطلق على عبد الله بن مسعود فوجدا بمن عبد الله بن مسعود قد ضربا وهل يضرب ابن عفراء فدل سوال کا چ انس کو بدی موقع نو دیکھو ما شوم دے بدی موقع تدی لا نو ما جواب در تمخ کی کڑی بیا دا مرسل انس شو شو مرسل انس او مراسل صحابه حجت بھی ممکن ہے عبد الله بن مسعود نے ورد لی وهل يضرب ابن عفراء دو ضرب اور بیان در تمام ہاں حتى برد يخشب يحتاج نفسه يقارنه قال أنت أبو جهل أنت حمزة مقدرك عليك أبو جهل استفهام إنكارين للتقرير غير بيجني خدا ولي وتوي أنت أبو جهلنا تحكم ذكا أغاه بدي خفا كده بدي نمبر أغاه بدا أنت أبو الحكم أبو جهل ده جهل خاوند جبلي تدنا قال انس وی فاخذا نولوك ابن مسعود گیرت نولا وردی التنو مرسل تابع عبدالله المسعود نقبل وردی گیرت نولا معلومی گیده چی گیره وقت او دونا ہوا خشخشینا وقتا خشخشین بیدن اغنو قال وهل اوتوی هل فوق رجل هل انت فوق رجل اغسلی دا پاسے قتلتمو تاسو وجلنے یعنی اقبل قوم تاسو لفخر ننے مالا عارنی وجہ میں ہوئے معلومی گیا کہ پاس پیسو روکن هل فوق رجل او رجل قتله هل فوق رجل او قال
انا رجل قتله قومه انا مقدرتا يا رجل فمخي عتفكا قتله قومه ولا شرم لي. قال احمد بن يوسف انت ابو جهل انت مبتدا ابو جهل خبر دا ولي كذا انت ابو جهل یو روایت کې برست راشي انت ابا جهل دي انت ابا جهل او دا غي وجه درته ما ځکه مخکې راځو. وبه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا ابن ابي عبد عن سليمان التيمي عن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بدر فينظر ما دا مرسل دا انس ها ما فعل ست لأخرى سوني وجه سشو فانطلق ابن مسعود فوجدا ابن مسعود مندل قد ضرب جوهر ابن عفراء حتى برد يخشبه زوري خاتم الله سبحانه كان فاخذ باليد قال انت ابو جهل قال وهل فوق رجل هل انت فوق رجل قتله قومه يا قتلتموه ما كذا ها ګوره روایت هغه دی ګوره سندونه بدل بدلایو. امام ترمذی رحمت الله علیه شهرت ته اشاره کی سلیمان لاندې سلیمان تیمی لاندې چاته اشاره کوي شهرت ته مخکدا بیا لای سلیمان مدار د سند شوخه لاندې راویان بدلوي ابن المثنى ومعاذ ابن معاذ شابته نحوه مثله کی خبر میں کړی دا شابته ما د یوسف ابن ماجشون نه دا حدیث نکړی دی هغه چا نقل کړي د صالح ابن ابراهیم نه هغه چا نقل کړي د ابراهیم نه عن ابيه د صالح پلار څوک دی ابراهیم ای چا نقل کړي د نیکه د صالح نه دا ابيه جده د مایر براجه قوم راوی تا راوی څوک دی صالح صرف عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده کې لګي اختلاف شتا اب راشي ان شاء الله نور دې کې یاد ساته چې ابيه جده ضمیر براوی تراجه کوم راوی صالح دی ابراهيم ته راځي صالح د خپل پلار نه په ابراهيم دی ابراهيم نقل کړي د پلار د صالح نه عن ابيه وګور صالح نقل کړي عن ابيه د پلار خپل نه چې ابراهيم نه کړه عن جدي د جد صالح نه عبد الرحمن ابن عوف دی جد صالح عبد الرحمن ابن عوف دی في بدر في قصه بدر كتبت في قصه بدر سدي لیکلي دي یعنی حدیث ابن عفراء میں لیکلي ابن عفراء تیر چوکا چې دې ډول منډه کړلې او سړی مردار ها سب شبه کنا وبه قال محمد بن عبد الله قال شو قال حدثنا عمر قال سمع ربي يقول حدثنا ابو بكر بن عبد الله بن عباد عن علي بن طالب قال انا اول من بس اوس یو خبره ذهن کې واچو دا رستو را روانم دي التوي انت ابو جهل دا ولي بل ذکر راضي انت ابا جهل الک انت ابا جهل ولي انت مبتدا له او ابا جهل نے خبر دے او قانون دا چې خبر مرفوع او اسماء سته مکبره په حالت رفعی په وو کې دي نو انت ابو جهل ټیک ته انت ابا جهل ولي جاني ابو قرات وبا کمر تو در حقیقت حضرت مشهور قرات امدادی چې اسماء سته مکبره په حالت رفعی کې په واو نسبی کې په الف او جری کې په یې لیکل کېږي لیکن یو قرات د بعض عربو دادي چې په حالات ثلاثه کې په الف لیکل کېږي جاءني اباك رأيت اباك مررت باباك ولي ذکر دې استعمال کثیر عربی یو په دنیا ذکر کوي استعمال کثیر نو کثرت استعمال تقاضا تخفیف کوي نو حالت ثلاثه په لیکل کېږي نو ذکر التراضی انت ابا جهل وسراشه و امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ بعض حضرات اعتراض کړي و امام سے پناه ونه پویل ولې دا بقت شبه احمد کې راشي قتل عامت شبه احمد خطا جار مجرای خطا او قتل بسبب پنځه قسم دي التبراش ان شاء الله نو امام صاحب وای چې پایو غټ کانی دی او وشتو غالبا په سړی مری غټ کانی غالبا په سړی مری خدا اعلی د قتل نی شبه احمد دی او صاحبین سوي هغه وینه چې غالبا په مری عامد دی امام صاحب غالب ته نه ګورم اعلی ته ګورم په چا په اعلی د قتل مرګ کو تورا ټوپک غشه چاړه نیزه دا خو عامد قصد دی خو اوس ګورا امام صاحب سوي چې اعلی د قتل نی اگر که غالبا قتل کیږي خو چې اعلی نی دا شی به عامد او صاحبین وینه چې غالبا په قتل کیږي عامد او سمره د خلاف په غټ کانی کې راځي یو سړی په غټ کانی ولي د امام صاحب په نشي به عامد دی ځکه دا اعلی موضوع د قتل نه ده غالبا په انسان مری او صاحبین په نس غالب ته ګوري غالب په انسان مینو د عامد شو امام صاحب جاته پوسو کې په کانی ولي څه شو به شی به عامد کانی اعلی موضوع على قتل نه وی که پډیر غټ کانی ولي وی شی به عامد وی که پډیر غټ کانی ولي وی شی به عامد وی که پډیر ولي امام صاحب وی ولو رماه بجبل ابا قبيس ولو رماه بجبل
ابا قبیس وی که په جبل ابي قبیس ولید بیا شی بیا مات نو بعض خلک سوال کوي چې ولو رماه بجبل ابا قبیس دا ابي قبیس خو د جبل مضاف الیه ده او مضاف الیه خو مجروري او اسماء سته مکبره په حال جری کې په یی دي کې لیکيږي نو باید چې ولو رماه بجبل ابي قبیس ویلي وي بجبل ابا قبیس ویلي وي پوه شئ نو ما صدر ته وي چې دا یو لغت د عربو دی یو لغت د عربو دی چې هغه اسماء سته مکبره په حالات ثلاثه کې پالف لیکي یا اني اباک رأيت اباک مررت باباک ولی استعمال ډیر زیات د عرب کونی ډیر استعمالي او هغه تقاضا خفت کوي او دې کې ما سره یو شعر موجود دی ما ته ګوره دا څه دی ان اباها وابا اباها قد بلغا في المجد غايتها څنګه دي ان اباها پلار ده دي و اباها پکار دي کو ابا ابيها پکار دي ابا ابي مضاف الیه ان اباها ټیک اسم ده ان شو و ابا بیا معطوف دي پاغه هو ابيها مضاف الیه دي ان اباها و ابا ابيها پکارو او شاعر سوي ان اباها و ابا اباها قد بلغ في المجد غايتها فبزرگه کې انتها ته رسیدلی دي ماته شاعر فالته کې اسماء سته مکبر مضاف الیه د قالب سره لیکي او دلته دا بل مثال دی دلته وی انت ابو جهل او رست براشي ورګه تر وباسه کوم دی دی جی درست روان دي ها دي سبب باندې دا غلي 1503 یا سفر وباسا 1503 یا سفر وباسا 1503 یا پیدا نکړه 1503 یا کې د یعقوب ابن ابراهیم روایت وګورا دویم روایت ته د یعقوب ابن ابراهیم سوي قال رسول الله يوم بدر من ينظر ما صنع ابو جهل فانطلق ابن مسعود وجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد قال انت ابا جهل انت قرط ابو جهل فدسل فدرا غيري ابا جهل قال ابن العليا قال سليمان هكذا قالها انس قال انت ابا جهل او دلت انس ابو جهل وي رست راويان ما ده خبر راغله رست راويان ممکن دا چې یو وخت کې وته انت ابو جهل ویلي مشهور قراءت سره او بل وخت کې وته انت ابا جهل ویلي شي ځکه دا مشهور دی دا یو قول دا بعد عربو دی ها کوم دی دي نو زمان په خیال چې دې باندې به اکتفا وکړو حدثني محمد بن عبد الله الرقاشي دا به سبب وي ان شاء الله